د بېنظیر روپۍ چې دي هغه شروع دي خو په هغې کې یو نوی اپډیټ راغلی هغه اپډیټ د سره هم شیر کوم او دا روپۍ چې دي دا د اپریل مئی جون قسط چې دی دا شروع دی ځکه ځینې کسان وایي تاریخ ورسره ورکوه نو د اپریل مئی جون قسط چې دی دا شروع دی او دا به تاسو ته په دویم پیر باندې 13,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي په ځینې علاقو کې چې دی اوس هم هغه زوړ قسط میلاویږي لکه د جنوري فروری مارچ هغه روپۍ چې دي هغه میلاویږي نو هغه کسان ماته وایي قسط چې دی خو زموږ په علاقه کې هم شروع دی د دې نه مخکې موږ د علاقونو مغسته د ضلعو نومونه یې اخیستو نو ځینې کسان وایي زموږ په ضلع کې هم روپۍ شروع دي نو ستاسو په ضلع کې چې کمې روپۍ شروع دي نو هغه زړې روپۍ شروع دي 29 ضلعې دي چې په هغې کې هغه زړې روپۍ چلیږي چې په اولنۍ پیره باندې کم کسان 13,500 روپۍ چې دي هغه به راخلي اوس چې دی په دویم پیر باندې بیا دغه 13,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي دا چې دی د اپریل مئی جون قسط چې دی دا به تاسو ته میلاویږي خو د دې نه مخکې چې به کم قسطونه تاسو ته میلاوېدل نو هغه ټول قسطونه به تاسو ته په کیم سیټ کې میلاوېدل چې په هر تحصیل کې به یو خاص ځای به په هغه ځای کې به تاسو ته دغه روپۍ میلاوېدې یا په سکول کې میلاوېدلې یا به د بېنظیر په دفتر کې چې دی دغه روپۍ به تاسو ته میلاوېدلې اوس چې حکومت دی نو په هغې کې بدلي راوستله که څنګه چې تېر شوی حکومت و تاسو ته په هر ځای کې دا روپۍ میلاوېدلې لکه په هر دکان کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاوېدلې نو نن چې دی د دې روپو چوټي د جمعې ورځ ده سبا د هفتې ورځ ده نو د هفتې په ورځ باندې هسې هم دا روپۍ نه میلاوېږي او د اتوار په ورځ به سره هم چوټي دغه 2 ورځې خو چوټۍ خو د جمعې ورځ چې دی دا سره هم چوټي ورکړې ده او کیم سیټ چې دی دا یې بند کړی دی ځکه پرون موږ ویډیو کړو چې په هغې کې موږ ویلو چې په پلانو ضلعو کې دا روپۍ شروع شي نن به کسان هغه ځایونو ته تللي هغه به چې موږ ته به روپۍ میلاو شي نو هغو ته به نن روپۍ نه میلاوېږي ځکه بېګا چې دی ما هم یو پوسټ ورکړی او په هغې کې ما تاسو ته ویلو چې کیم سیټ چې دي هغه به د سبا نه بند دي نو په هغې کې ځینې کسان چې دی هغه پوسټونه هم شیر کړو چې د جمعې او د هفتې او د اتوار په ورځ باندې چې دی دغه کیم سیټ په بند دي نو هغو یو نوی فیصله کړې ده او یو نوی اپډیټ راوړی دی هغه چې دا به تاسو ته اوس چې دی په دوکانونو کې میلاویږي لکه څنګه چې مخکې تاسو په دوکانونو کې راغستل هغه به د ایزي پیسې دوکانو یا به هسې دوکانو خو هلته کې به د پیسې چې دي دا به تاسو ته د بېنظیرې میلاوېدی بل لا چې ګرمي ده که تاسو کیم سیټ ته ځئ نو په کیم سیټ کې چې دی زیاتر زنانه به د دې د لاسه چې دی خرابېږي نو د دې د وجې نه به هغو هم دا فیصله کړې چې کیم سیټ چې دی هغه یې ختم کړل او هغه و چې دا په دوکانونو کې میلاویږي خو اوس په راتلونکي وخت کې بیا هم پته نه لګي ځکه هغه ټایم په ټایم چې دی نوي اپډیټ راولي هغو لاول وی چې دا په جون کې نه شروع کېږي په جولای کې به شروع کېږي اوس چې دی دا د اختر نه مخکې شروع شوی دی او اوس چې دی تاسو ته هم میلاویږي او دا اولنۍ مرحله چلیږي په ټول ملک کې چې دی حالا نه دی شروع خو کیم سیټ چې دی نو دی په ټول ملک کې ختم کړل او دا به تاسو ته چې کوم ځای کې د ایزي پیسه دوکان یې کوم ځای کې چې به تاسو ته مخکې دا روپۍ میلاوېدلې نو په هغه ځای کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي نو که کومو کسانو خپلې روپۍ نه یې راغستې نو تاسو به ځئ د پیر د ورځې نه به تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي که تاسو ته پته نه لګي زموږ په ضلع کې دا شروع شوي دي که نه دي نو د دې په باره کې چې دا موږ ویډیو کړې ده هغه زموږ په یوټیوب چینل او په فیسبوک پیج باندې پرته ده